پښتونخوا کې تر 12مه پورې که زه خبره کوم بیا خو چې تقریبا داسې ده چې ډپارټمنټل خبره شي ډپارټمنټ سټارټ شي په هغې کې هر یو ډپارټمنټ کې سړی چې دا چایس باندې چې دا هغه ډپارټمنټ ته تللی شي خو تر 12مه پورې مونږ ګورو پښتو ژبه چې دا هغې ته اهمیت نه ورکړلی کېږي په کار هم دا دی چې یاره دې ته ورکړلی شي سر تاسو څه وایي چېرته داسې اقدام چې دا تاسو چونکې یو استاد په حیثیت باندې دې خبرې ته په کم نظر ګورئ داسې دی چې په 2012 کې زموږ صوبایي اسمبلی یو قانون جوړ کړی جی جی او په هغه قانون کې دا ویلي چې زموږ د صوبې هر بچي ته به په مورنۍ ژبه کې د اول نه تر 12مه پورې سبق ښودلی شي اول به د لازمي مضمون په توګه به ورته ښودلی شي صحیح او هغې کې د پښتو نه علاوه هندکو سرایکي کھوار او کوهستاني ژبې هم وي خو زموږ د بدقسمتي څه ده بدقسمتي دا ده صاحب چې هغه پروجیکټ چې دی هغه قانون جوړ شو په کار روان شو 2018 کې دغه مکملېدلو هغه تر اوسه پورې نه دی مکمل صحیح ځکه چې دلته چې یو حکومت څه پروجیکټ جوړ کړي چې بل راشي نو هغه بیا د هغه ټول څه په ځای پرېږدي او خپل کار شروع کړي جی 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 نو په دې تېرو ورځو کې د قومي نصاب خبرې کېدې نو قومي نصاب چې کوم جوړېدو او په هغې کې زموږ سره په زموږ په دې صوبه کې تقریبا 6 تربیت شوي آترز موجود زموږ سره صحیح 6 ها هغه کې یو قسم په هغه پروجیکټ کې نو داسې په قومي نصاب کې هغې خپله برخه واچوي نو تاسو اندازه کوئ چې غیر تجربه کار خلک کم کارو کې